الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. درس الإخنم تم نمبر آيات ده سورة القصص. الله أكبر كبيرا. ده فرعون ده أنجام ذكر شو موسى عليه السلام واقعة بیان شو هغه من الله پاک تفسیر کوي زموږ ستاسو د پوه کولو دپاره. مخکې د دې نه چې په دې کې بحث وکړو، زموږ ستاسو د سنت باره کې څه خیال دی؟ بیګا موږ تاسو ته سنت باره کې خبره کړې وه که نه؟ سنت باندې به عمل کوو. کوم ټایم 24 घंटे زموږ په ذهن کې دا خبره چې په دې ټایم کې د الله پاک کوم حکم د پیغمبر په کومه طریقه ماته متوجه زه آزاد نه یم. د دې وجې نه وایي دنیا د مسلمان لپاره قید خانه ده. په قید خانه کې مرګ نه وي، په جیل کې مرګ نه وي، خو ډوډۍ د ده په طبیعت نه وي، د ده چې څه شی خوښ وي هغه نه وي، او د ده چې څه ټایم خوښ وي په هغه ټایم باندې نه وي، خوب د ده په ټایم طبیعت موافق نه وي، غسل خانه د ده په طبیعت موافق نه وي، هر څه پکې خو د طبیعت مخالف ده. جیل چې څه قانون دی د هغې تحت به خپله زندګي تېري. نو دنیا کې موږ باندې جیل دی، د دې مطلب دا نه دی چې ټول عمر تکلیف دی. کو به هر څه موږ به هم زندګي تېرو، کافران به هم زندګي تېري، کافران به آزادانه زندګي تېري، موږ به پل پل باندې د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سنت ګورو چې د هغه سنت په دې کار کې څنګه و، هغه موږ ته څنګه طریقه ښودله چې زه دا کار په هغه طریقه وکړم او الله جل جلاله زما سره محبت شروع کړي او زما ګناهونه معاف کړي او زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شم. د دې دپاره اولنی څیز چې دی هغه د زړه نه ویسته، اولنی څیز د زړه نه ویسته هغه تکبر دی. یاد ساتئ تکبر بطر الحق و غمت الناس. تکبر مونږ په سنت باندې چلېدو ته نه پرېږدي. ګورئ یاد ساتئ دا یو داسې مضر مرض دی، داسې مضر مرض لوی ځان ورته غټ ښکارېږي، دی په سنت باندې عمل ته نه پرېږدي. الله جل جلاله د دې وجه نه ارشاد فرمایي قرآن کې تلک الدار الآخرة
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما د آخرت کور یعنی د جنت کور د هغه چا لپاره تیار کړی دی چې پچا کې تکبر نه وي. وایه تاسو چا کې تکبر نه وي، جنت کور مې چاله تیار کړی دی هغه له مې په دنیا کې فساد نه جوړوي، د جنت کور مې د هغه لپاره تیار کړی دی. الله اکبر. الله جل جلاله فرمایي موسی علیه السلام له ما کتاب ورکړ، د هغې نه مخکې نورو خلکو له مې کتابونه ورکړي، پیغمبران مې رالیږلي، خو خبره یې ونه منله، هلاک شو. موسی علیه السلام له مې داسې کتاب ورکړ چې هغه د پوهې و، هغه د هدایت و، او هغه د رحمت کتاب و. د موسی علیه السلام تورات وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقینا ما ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب، من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، رستو د هغې نه چې ما هلاکې کړي هغه پیړۍ مخکنۍ، د عادیانو، سمودیانو، د نوح علیه السلام قوم او لوط علیه السلام قوم، دا ټول هلاک شو. هغې نه وروستی اخره کې موسی علیه السلام راغی، ما هغه له کتاب ورکړ. هغه کتاب کې 3 صفات و، په 3 صفتونو باندې متصف و. اولنی صفت د هغې دا و بصائر للناس، د خلکو دپاره د پوهې کتاب و، کوم کې چې عقل وي، فهم وي، او د هغه عقل هغه ته صحیح لار ښیي، د هغه کسانو دپاره د پوهې کتاب و. دا اولنۍ خبره ده. کله چې د ده فهم صحیح و، پوهه د ده صحیح طرف ته روانه وه، دی به صحیح ځای ته د پوهېدو دپاره بوځي، دی به صحیح خبرې اورېدو ته غوږ ږدي. تاسو زما په دې خبره باندې لږ تصور وکړئ. کله چې انسان له الله پاک صحیح عقل سلیم ورکړي، بصایر چې ورته وي، د زړه پوهه د ده عقل او دانش په خپل ځای باندې برابري، نو دی صحیح ځای ته خبرې اورېدو له بوځي، صحیح خبرې اورېدو ته دی غوږ ږدي، په هغې باندې ځان پوه کوي. او چې کله انسان کې دغه فراست برابر نه و، نو که پیغمبر ورته ناسي، پیغمبر څه آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ورته لګیا وي، په خپله ورته خبرې کوي، د الله قرآن ورته وایي او د حکمت نه ډکې خبرې ورته کوي. لیکن په هغه دور کې داسې کسان وو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې ته غوږ هم نه ایښو، و داسې که نه وو. نو اولنی څیز د قبلېدو دپاره هغه دا دی چې د صحیح خبرې د اورېدو اهلیت په ده کېږي، چې دی ځان د دې جوګه کړي چې او زه به ځم دا خبره به اورم، دې ته به کښېنم. نو د قرآن دپاره اولنی چې د تورات دپاره دی، نو په طریقه اولا د قرآن دپاره دا دی چې چاله الله پاک د دې خبرې توفیق ورکړي چې او دا د اورېدو کتاب دی، په دې دا د پوهېدو کتاب دی چې ځان پرې پوه کړی شي. دا زموږ د ژوند دپاره لازمي ده دا خبره. اولنی څیز دا دی، یو سړی د دې خبرې قایل نه دی چې دا زما د زندګۍ دپاره ضروري دی که نه دی، دا زما د کامیابۍ دپاره ضروري دی که نه دی، هغه د دې خبرې قایل نه دی. ته هغه ته راشه کښېنه، هغه وایي ولې کښېنم، نه کښېني، هغه نه اوري، هغه عقل هغه ته دا لار نه ده ښودلې، په دې نه دی پوه کړی. یو کس به ځان وژني، د لرې ځای نه چېرته سفر باندې به تللی، بلکانه کې به کې کور کې به کوشش وکړي مانه درس پاتې نه شي، داسې که نه، او بل کس به مونځ وکړي دلته او مانځه ورسته به ځانه لاړ شي کور ته. دا یو کافر دی، یو مسلمان دی؟ نه نه، دی یو له الله پاک عقل سلیم ورکړی دی، په دې باندې د الله شکر ادا کړي چې الله ته ماته صحیح لارې د پېژندو توفیق راکړه، د صحیح خبرې د اورېدو د دې اهلیت دې په ما کې پیدا کړي چې او د قرآن اورېدل، هغې ته غوږ ایښودل، په هغې ځان پوه کول، دا زموږ دپاره فرض دي، لازمي دي. اول په دې خبره پوهېدل لازمي دي، د هغې نه وروستی به قرآن ته غوږ ایږدي.
اوس یو داسې سړی راغلی چې هغه د سره دا خبره مني نه، هغه که دلته ناست وي نو پوهېږي پرې نه پوهېږي. دویم دا عقل سلیم الله پاک هر چاله ورکړی، خو د ده دا عقل چې دی دا تکبر پټوي. تکبر چې دی عقل چې چل کوي پټوي، سیزي. تکبر دا یو پرده ده چې دا په عقل باندې له پاسه څملي پرته وي. چا کې چې تکبر راغی پوه شه چې د ده عقل که ډېر هوښیار دی خو عقل یې پټ شو، اوس د ده عقل کار نه کوي. د ده تکبر عقل خپل کار ته نه پرېږدي چې د عقل د ته صحیح لار وښیي. الله جل جلاله خصوصا ما تاسو ته دا عرض کړی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. نبی کریم صلی الله جل جلاله فرمایي چې یو سړی په ځمکه کې تکبر کوي، ځان غټ حسابوي، ځان پوهه حسابوي، ځان پوره حسابوي، خپل ضرورت نه ګڼي، بل ورته کم ښکاري، سپک ښکاري. په څه ګناه په دې کې تکبر پروت دی. د دې سړي نه الله جل جلاله یاد ساتئ. دا سړی به مونځ کولی شي، ګورئ مونځ به کولی شي، زکات ورکولی شي، صدقات کولی شي، حجونه کولی شي، عمرې منې عمرې کولی شي، نفلي روژې نیوی شي، ټوله شپه دی الله ته تهجد ته ودرېدی شي، اگر که په دې کې تکبر دی. لکه انسان خو د ګناه او د نیکۍ نه ملا جلا جوړ دی که نه، لکه ټول یوازې نیکي چې کوي هغه فرشتي، یوازې ګناه چې کوي هغه شیطاني، او انسان هغې ته وي چې هغه کله په ده باندې د نیکیانو غلبه راځي، کله پې د ګناهونو غلبه راځي. دلته تکبر هم کوي، خو دلته د ټوله شپه الله ته ودرېدی شي، عبادت کوي، دعاګانې کوي، الله ته زاري کوي، توبه استغفار دا هم کولی شي. دل الله پاک د هرې نیکۍ توفیق ورکوي، خو د یو څیز الله جل جلاله فیصله کړې ده چې دله توفیق نه ورکوي. الله جل جلاله په دې آیت کې فرمایي کوم کسان چې تکبر کوي زه به د دوی مخ د خپل قرآن نه واړوم، دوی ته زه خپل قرآن نه ښیم، خپل دین دوی ته نه ښیم. هر نیکي کولی شي، خو خپل قرآن ته الله پاک هغه کس کینی چې کوم کې تکبر نه وي، کوم کې نشه نه یا او هغه عاجز وي چې الله ما بد کړي دي، زما بس دی د تکبر نه، زه هېڅ شی نه یم، هېڅ شی نه یم، د دې ټولو د خاورې مزه. دا د الله د دین طالبان ناست دي، دا د دین طالبان دي، د قرآن طالبان دي که نه. او زه د دوی دغه زموږ تبلیغان ملګري وي چې هر یو کس به ځان د اصحاب کهف او د سپي په سر حساب کوي چې دا زما د ملګري اصحاب کهف دي، زه د دوی سپی یم. هله بدل الله پاک ترقي ورکوي. نو تکبر د په عقل باندې پرده راولي او د ته د ښې خبرې د اورېدو د په ذهن کې د هغې ضرورت نه ګڼي، نه محسوس کوي. ښایسته خبرې به کېږي، لکه کتاب دی، خو ښکلی کتاب دی، د دین باره کې کتاب دی، دا پرېږدی ډایجسټ والا ورکړه په خوشحالۍ ګوري، ناول یې والا ورکړه په خوشحالۍ ګوري، ګوري که نه ګوري. او د دین کتاب یا چېرته د دین خبرې کېږي هغه پې اثر نه کوي، ځکه د ده زړه دا اول د ده عقل دا خبره تسلیم کړې نه ده، منلې نه ده. نو اولنی کار د الله د کتاب دی چې بصائر چې په چا کې دغه ماده پرته وي د قبلېدو، هغو ته فایده واخلي، چې فایده واخلي راشي کیني بیا په هغې کې د دین خبرې واوري، چې واوري نو ورپسې وهدن بیا هدایت وشي، ځکه په هغې کې خبرې واوري، په هغې باندې عمل الله نصیب کړي. عمل څوک توفیق څوک ورکوي؟ الله ورکوي. اول بصیرت په ده کې پوه وه چې ګورې د کامیابۍ ځای دا دی، د کامیابۍ خبرې دا دي، د کامیابۍ کتاب دا دی، دا بصایر شو. د هغې کېناست چې کېناست دی څه پوه شو، چې پوه شو په هغې عمل شروع کړو، عمل چې شروع کړو الله ورته هدایت نصیب کړو، عمل یې شروع کړو. هدایت د الله د کلام د دین نه اورېدو نه وروسته ده ته الله پاک هدایت وکړو او عمل یې شروع کړو په هغې باندې. چې عمل یې شروع کړو نو آخرنۍ فیصله الله پاک وکړه چې ورحمتا، او د الله د طرف نه د رحمت د نزول ذریعه جوړه شوه دی. ان رحمت الله قریب من المحسنین. نو دا درې کیټګریانې دي. اول د عقل نه کار اخیسته چې زموږ کامیابي په څه شي کې ده،
چې دا ته پته ولګېږي چې په قرآن کې دا بیا راشي کینی چې کینی پوه شي په هغې باندې عمل شروع کړي الله ته هدایت نصیب کړي چې هدایت نصیب شي الله جل جلاله په ده باندې خپل رحمت نازل کړي د دنیا د آخرت د هرې پریشانۍ نه بچ کړي خصوصا د آخرت د سختو کړاوونو نه الله پاک د دې په ذریعه سره بچ کړي خو الا لعلهم یتذکرون که دوی نصیحت باندې پوهېږي په شرط د دې چې په نصیحت باندې چل کېږي پوهېږي ولقد آتینا یقینا ما ورکړو موسی علیہ السلام تعالی کتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى رست دا غنا چې ما هلاک کړي و پیړې مخکنه بصائر للناس دا کتاب بصیرتو د پاره د خلقو په هوا د خلقو د پاره وهدن او هدایت ورحمتا او رحمتو لعلهم د دې لپاره یتذکرون چې دوی نصیحت واخلي دا د پیغمبرانو سلسله د موسی علیه السلام او الله پاک وی آخر راغله پتا باندې ختم شو ته د الله پیغمبر ځکه ته د موسی علیه السلام د قصې نه څه خبره موسی علیه السلام په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو نو د علم د راتلو څو طریقې دي په خپل سره موجودي مشاهده وکي یا د باوسوق سړي نه واوري نو د موسی علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې هغه سلسله داسې وي چې داسې یو متصل سند ځکه هغه ټول بېدیني او ګمراهي وکړه داسې یو صحیح خبره د هغه نه نشوه رارسېدی بن اسرائیلو خبرې دا اخوا دېخوا کړې وې ګول مول کړې وې په تورات کې تحریف کړی نو دویمه لار هم نه وه الله او درېیمه لار د عقل نه سړی سوچ وکړي په یو خبره باندې پوه شي نو د دې خو د عقل سره تعلق نه ځکه دا زر کاله که مخکنۍ خبرې وي الله پاک وایي څلورمه لار پاتې شو هغه د پیغمبرۍ وه چې د وحي په ذریعې سره تا ته صحیح صحیح حالت بیان شي او مونږ هغه کار وکړو نو پته ولګېده چې ته هم د الله پیغمبر یې وما كنت نه وې ته بجانب الغربي په جانب د مغرب کې کوم ځای کې چې هغه فیصله کېده اذ قضینا الى موسی الامر کله چې مونږ ولېږو موسی علیه السلام ته حکم وحي وما كنت من الشاهدین ته نه وې حاضر دغلته ولكن انشانا قرونا لیکن ما پیدا کړیو ډېرې پیړۍ فتطاول عليهم العمر هغه عمر په هغو باندې اوږد شو منځ کې پکې څوک پیغمبر رانغی وما كنت ساويا في اهل مدین ته نه وې اوسېدونکی په اهل د مدین کې چې هلته د کوی او د جنکو او د شعیب علیه السلام د تلو هغه کیسه دې کړې وې تا ته څه پته وه دا خو ما تا ته ووي نو ته زما پیغمبر یې تتلو علیهم آیاتنا چې تا لوستلی وې په دوی باندې آیتونه زمونږه ولکنا کنا مرسلین لیکن مونږ یو چې پیغمبران لیږو وما كنت بجانب الطور ته نه وې په طرف د تور کې اذ نادینا کله چې مونږ آواز وکړو موسی علیه السلام ته ولكن رحمتا من ربک لیکن پتا باندې رحمت وشو ستا د رب د طرف نه چې ته پیغمبر کړې لتنذر چې ته ویری قوما داسې قوم ما اتاهم من نذیر چې هغو ته څوک یرونکی نه دی راغلی من قبلک مخکې ستانه ډېر وخت نه دی راغلی یرونکی څو وخت ډېر وخت یا خو د عیسی علیه السلام نه وروسته دنیا ته یو پیغمبر هم نه راغلی او دې قوم ته کوم کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلی آخرنی پیغمبر اسماعیل علیه السلام آخرنی پیغمبر څوک و اسماعیل علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام نه واخله تر دې وخته په دې قوم کې بل پیغمبر نه راغلی لعلهم د دې لپاره یتذکرون چې دوی سوچ وکړي ولولا ان تصيبهم مصیبه بما قدمت ایدیهم که چېرته رسېدلی وې دوی ته یو مصیبت په سبب د هغه ګناهونو چې دوی کړي وو فیقولو پس دوی به وي که د پیغمبر د لېږلو نه مخکې موږ دوی له په ګناهونو باندې سزا ورکولی نو دوی به څه ویلي ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تا موږ ته پیغمبر ولې نه رالیږه فنتبع آیاتک موږ به ستا د آیتونو تابعداري کړې وه ونکون من المؤمنین او موږ به مؤمنان شیو نو د دې عذر د ختمولو دپاره الله وایي ما پیغمبران ولیږل فلما جاءهم الحق کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمون د طرفنا
قالو اویدوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی دته ولې هغه شان ورنکړی شو لکه څنګه چې موسی ته کتاب ورکړی شوی بیا پکې نکتې شروع کړې اشکالات یې پکې پیدا کړل چې موسی شان پیغمبر خدای نه دی هغه ته کتاب تورات په یو ځای نازل شوی دته لږ لږ راځي د پیغمبر نه دی که د پیغمبر وي دته به د موسی علیه السلام په شانې په یو ځای کتاب نازل شوی الله پاک الزامي جواب ورکړي تاسو موسی سره ډېر ښه حال کړی نه پوهېږئ چې تاسو اوس وایئ که د موسی علیه السلام په شان د من یو ځای نازل شوی چې موږ به منلی تاسو موسی ډېر ښه منلی هغه ته خو تاسو وایي چې دا جادوګر دی خپل د بې بنیاده الزاماتو اولم یکفرو دوی انکار نه کړی بما اوتیه موسی من قبل څه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته مخکې قالو دوی وی سحران تظاهرا دا دواړه جادوګر دي چې غالب کیږي په موږ باندې غلبه غواړي وقالو وی دوی انا بكل کافرون دا ټول نه منو یا سحران تظاهرا کې تورات او قرآن مراد دي چې دواړه جادو دي دواړه څه شی دي جادو دي یا دواړه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دي تو ورته ووایه فاتو بکتاب من عند الله تاسو د الله د طرف نه یو کتاب راوړئ بهترینه مشوره ورکړي د الله د طرف نه تاسو یو کتاب راوړئ زه دا قرآن نه منئ تورات نه منئ په خپله د الله د طرف نه یو کتاب راوړئ هو اهدا منهما چې د دې دواړو نه زیات په هدایت وي اتبعه زه به ستاسو خبره منم زه به ستاسو تابعداري وکړم د هغه کتاب تابعداري به زه کوم چې د الله د طرف نه راغلی ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني فإن لم يستجيبوا لك که چېرته دوی خبره نه مني ستا فاعلم پوه شه انما یتبعون اهواءهم چې دوی تابعداري کوي د خپلو خواهشاتو بعض وخت کې سړي په زړه کې یو خبر راشي چې داسې وشوی داسې وویلی خبره پوهېږئ موږ چې خصوصا دلته ناست یو څه شي لپاره ناست یو محتاج ناست یو ځان محتاج وګڼو کینو نو موږ ته به یو خبره فایده راکوي او که موږ محتاج ځان ونه ګڼه نو بیا موږ ته فایده نه راکوي په ځای د نقصان ومن اضل څوک ډېر ګمراه دی ممن د هغه چا نه اتبع هواه چې ځي په خپل خواهش پسې بغیر هدى من الله چې هغه نه هدایت د طرفه د الله نه ان الله یقینا الله پاک لا یهدي القوم الظالمین خود نه کوي ظالمان قوم ته ولقد اعطینا یقینا ما ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وروسته د هغې نه چې ما هلاک کړي هغه پیړۍ مخکنۍ بصائر د پوهې خبرې وي للناس د خلکو دپاره وهدى او هدایت ورحمة او رحمت لعلهم یتذکرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي وما كنت بجانب الغربي تنوي په طرف د مغرب کې اذ قضینا الى موسی الامر کله چې ما ولېږه موسی علیه السلام ته وحي ترجمه ته وګورئ وما كنت من الشاهدين تنوي دغلته حاضر ولكن انشانا قرونا لیکن ما پیدا کړې وي ډېرې پیړۍ فتطاول عليهم العمر پس اوږد شو په هغوی باندې زمانه چې په غیر د نبوت نه وه وما كنت ساويا في اهل مدين تنوي اوسیدونکې ساويا اوسیدونکې فی اهل مدین په اهل د مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چې په دوی باندې زموږ آیتونه لولي اوس ولکنا کنا مرسلین لیکن موږ لېږونکي یو د پیغمبرانو او ته موږ پیغمبر ولېږلی وما كنت بجانب الطور تنوي په طرف د تور کې اذ نادینا چې کله ما آواز وکړو موسی علیه السلام ته څه آواز یې کړو انني انا الله ولكن رحمة من ربك لیکن رحمت د طرفه درب ستانه پتا باندې چې پیغمبر کړي لتنذر قوم ما اتاهم چې ویره هغه قوم چې نه درغلي دوی ته من نذیر پیغمبر مخکستانه د لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي کچرته دوی تر رسیدلې مصیبت په سبب د هغه ګناهونو چې دوی کړي فیقولو پس دوی به ویلو ربنا یا رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا تاول نه رالیږه موږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک موږ به خبره منلې موږ تابعداري کړې وه د آیتونو ستا ونکون من المؤمنین او موږ به شیو د مؤمنانو نه
فلما جاءهم الحق کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زموږ د طرف نه قالوا دوی لولا اوتی ولد تور نکړی شو مثل ما اوتی موسی په شان د هغه څه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل دوی انکار نو کړی د هغه څه نه چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته مخکې د دې نه قالوا ویل دوی سحران تظاهرا دا دو جادوګر دي چې غلبه حاصل الغواړي وقالوا ودنا بكل كافر من يوم نمنو قلت ورته ويا فاتو بكتاب من عند الله تستاس پیش کړي کتاب د طرف د الله نه هو اهدا منهما چې ډېر په هدایت د دې دوه کتابونو نه کوم دوه تورات او قران نه اتبعه زبيو من من كنتم صادقين کچته تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك پس کچته دوی خبرو نه منلستا فعلم پوشا انما يتبعون اهواءهم چې دوی تابعداري کوي د خپل خواهشاتو یاد ساته دلته موسی عليه السلام د کتاب ذکر د دې وجه نه کوي چې اکثر بنی اسرائیل او يهودو ورنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو سره تورات منسوخ شه دي تورات چل شه دي منسوخ شه دي یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخه تورات کې چې کوم نصيحتونه هغه راوړل او هغه تلاوت شروع کو لستل شروع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته او د چې تلاوت تورات هغه خسته خبرې پکې کنه هغه شروع کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنگ مبارک بدلیږي ورو بدلیږي رنگ بدلیږي تک سر شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته خیال شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته غصه شو چې الله بنده ته وینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه حل شو اتل لګي هغه خو مخ کته دی کنه سره کته دی کتاب ګوري هغه چې برو کاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت متغیر شوی بدل شوی د غصې نه عمر رضی الله تعالی عنہ عرض اعوذ بالله من غضب رسوله اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله زه په الله سره د الله د غصې نه د الله د رسول د غصې نه پناه غواړم غلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ټایم پورې خاموش او آخره کې وی چې تاکي د دې خبرې جرأت چې زه راغلی یم دنیا ته او ته بیا تورات وایې زه دنیا ته راغلی یم او ته بیا چل کوې تورات وایې واوره وې واوره لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي دا خو ته تورات وایې که چېرته موسی په خپله ژوندی وی د هغه بل هېڅ ګنجایش نه و په غیر د دې نه چې په ما پسې به را روان موسی به په خپله په چا پسې روان و په ما پسې به را روان ومن اضل څوک ډېر ګمراه دی ممن دا هغه چا نه اتبع هواهو چې تابعداري کوي د خپلو خواهشاتو چې نه هدایت د طرف د الله نه یقینا الله پاک خونه نه کوي قوم ظالم ته اللهم صل علی محمد وعلى آله وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره مریضانو لپاره درخواست شه دعاګانو خپل دعاګانو کې چې الله تمام مریضان د امت مسلمانو صحت ورکړي کوم ځای کې مریضان دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله پاکه هغوی له په صحت ورکولو باندې قادر الله پاکه بهترین صحت وله ورکړي الله دا د دې بخت افسر دا نیا ده او د ګلدین وراره دی نور چې څوک مریضان یې په کورونو کې په کوم ځای کې الله پاک دې هغوی له بهترین صحت د نیک عمل لپاره ورکړي الله دې شته تکلیف د هغوی لپاره د دنیا د آخرت د خیر ذریعه جوړه کړي د هغوی د ګناهونو کفاره دې الله جوړه کړي هغوی دې الله پاک سره